یو طرف ته خو محمد رضوان د پاکستان ټیم کپتان منتخب شو، خو محمد رضوان سره اختیارات نشته چې د میچ د پاره پلینګ 11 جوړ کی. لکه محمد رضوان داسې دی چې لکه سي براینام کپتان دی، اختیارات ولا پی سی بی نه دی ورکړي. اوس چې استرالیا سره کومه د پاکستان سیریز دی د ون ډے اور د ټي 20، نو هغې دپاره به د پاکستان کرکټ بورډ یو سلیکټر چیف سلیکشن کمیټۍ چې کوم ممبرز دي هغې کې به ورسره یو کلاړي لیږي اسد شفیق صاحب. اسد شفیق په پاکستان کرکټ ټیم سره ټریولینګ کوي استرالیا ته، په ډریسنګ روم کې به ناستې جی سلیکشن کمیټۍ ممبر به په ډریسنګ روم کې ناستې اور پلینګ 11 به اسد شفیق جوړی جی. زه دا حیران یم چې زمونږ د بورډ د محسن نقوي کم طرف ته روان کړی دی، زمونږ د کرکټ کم طرف ته روان دی. دې نه مخکې ګوره وهاب ریاض صاحب چې کوم هغه به ټیم سره ټیم له خوښ و، د سلیکشن کمیټۍ یې هغه هم و چې هغه هم د ټیم تباهي کړې وه. ما چېرته مخکې نه دي کتلي، نه مې د نورو ملکونو سلیکټران کتلي، د سلیکشن کمیټۍ ممبران کتلي دي چې ټیم سره ګرځي چې ټیم چېرته ځي نو یې ورسره ځي. او پلینګ 11 کې هغه منم سکواډ تیارول چې کوم دی هغه د سلیکشن کمیټۍ کار دی، خو بیا هغه سکواډ نه پلینګ 11 د کپتان منم د کوچ پکې هم لږ ډېر کردار وي، خو زیات کردار چې کوم پکې وي هغه د کپتان وي. نو رضوان صاحب چې کوم دی هغه به اسد شفیق پلینګ 11 ورکوي، او اسد شفیق په پلینګ 11 چې رضوان له ورکړي نو رضوان به هغه پلینګ 11 ځان سره ګراوند له کوزوي. نو کوسه کې چې رضوان پکې د چا کلاړي سره نه لګي وي یا یو کلاړي پرفارمنس هم نه کوي، خو چې بره ناډر راغلی چې دا کلاړي به ګراوند له کوزوي پلینګ 11 کې به شاملې، نو رضوان به مجبورا هغه ځان سره پلینګ 11 کې. خو دلته رضوان له پکارو چې داسې د اشارو کپتانی بې اختیاره کپتانی رضوان نه قبلوله، لکه رضوان دا زیاتې کړه چې داسې قسم کپتانی قبوله کړې ده. ځکه میچ چې بایلله کېږي کوېسچنې به د محمد رضوان نه کېږي، به پریس کانفرنس کې تنقید به په رضوان باندې کېږي، خو په بیک ایډ باندې به اسد شفیق ناستې پلینګ 11 به هغه تیاروي. نو د پاکستان کرکټ چې کوم دی ډېر داسې طرف ته روان دی چې بیخي اړو پته نه لګي چې دی روان چرته دی. ترکۍ خو پکې بیخي اړو سټیپ نشته دی. راتلونکي ټایم کې به کتې شي که چېرته عاقب جاوید ښه سټیپونه اوچت کړو د پاکستان کرکټ ټیم ته څه نوې لار نوې روټ نوې ایره راوسته، نو کیدای شي خو اوس چې کوم کرنټلی کومې فیصلې کېږي نو هغې نه لګي داسې چې دا ټیم نور هم بدترین طرف ته روان دی. بل تاسو د استرالیا خلاف چې کوم سکواډ دغه شوی هغه الریډي تاسو سره ما شریک کړی جي، نو هغې کې هم داسې کلاړیان نشته چې هغه بیا د استرالیا مقابله په استرالیا کې وکړي. بل ګوره اسد شفیق له زه حیران یم وروره، اسد شفیق چې کوم دی چېرته اده کیریر تاسو راوچت کوي که نه نو څه دومره ښه پرفارمنس په د ده نه وي، خو بیا هم دی له سلیکشن کمیټۍ یې څه جوړه ده، او سلیکشن کمیټۍ یې څه جوړېدو نه علاوه دی به ټیم سره ټریولینګ هم کوي، ټیم سره به ګرځي هم، هغې له به مطلب پلینګ 11 دی به اوس استرالیا پچ به دی ګوري، اسد شفیق به ګوري چې صرف یو اننګز د استرالیا خلاف په استرالیا کې ښه کړی دی، یو ټیسټ میچ کې، هغې نه علاوه په استرالیا کې داسې خاص ریکارډ نشته دی. نو هغه اسد شفیق چې کوم دی به ټیم سره ځي، د استرالیا کنډیشن به ریډ کوي او د هغې مطابق په پلینګ 11 محمد رضوان سره تیاریږي. نو محمد رضوان کپتان دی خو براینام کپتان دی، اختیارات یې ورله مکمل نه دي ورکړي.